اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ته حادثاتي طور اتفاقي طور حادثه راغلي و په کلي کې حتی پای وشوله په هغې کې رپورټ هم وشو. مونږ اوس ایمرجنسي ته راغلي یو. دا زموږ سره تاڼې رپورټ هم را سره دی، باقاعده د ایمرجنسي چټ هم را سره دی. دننه چې مونږ راننوتو د هسپتال بوره حال دی، بالکل په هسپتال کې عمله نشته دی. چاله هم چې ورځي یو هم ګیټ ته رالیږي، بل هم دننه لیږي، څوک هېڅ پرساني حال نشته دی. دا زما سره د بلامبټ تاړې نه دا الله سره راغلی دی. دا تاسو باقاعده کتلی شئ. زمونږ د هسپتال د ایمرجنسي دا حال دی. نو وایه چې د نورو مریضانو به څه حال په ایمرجنسي کې چې کم کسان دي، یو هم یو ته لیږي، بل هم بل ته لیږي. او د دغې وجې نه ما دا لا شروع کړله، ځکه چې زما دلته کې 20 منټه وشو چې زه ولاړ یم. مونږ ته دغه ناستې ځای هم نه میلاوېږي چې راځي تاسو دې ځای ته کښېنئ چې چاله ورځو د هغو دقه جواب وایي چې دا زما کیس نه دی، هلته کې لاړ شه، دلته ډاکټر نشته، ډاکټر ارامه تنخوا لري، په دې کې په کلینیک کې موجود نه دی، یو کس نشته. دا زما سره پولیس والا را سره دي، باقي خبرې به درته دوی وکړي. یاره جی بالکل زه په خپله چې کوم دی ورځم کله یو دغه ته دفتر ته ورننوځه، کله بل ته ورننوځه، یو دلته راشه، بل دلته راشه، بهي زموږ پوزیشن خالي دی. موږ څه چل وکړو؟ موږ ته یو لار وښیي چې موږ هغه لار وکړو. بس دا پوره بس. تاسو راشئ په دې هسپتال په عمله باندې تاسو هم کمنټ وکړئ. مونږ راغلي یو، زمونږ دلته 20 منټه وشولو، بالکل عمله نشته، ډاکټران نشته دی، یو هم دننه لیږي، دننه والا بار ته رالیږي. دا زمونږ 20 منټو نه زیات وخت وشو. مونږ ته بیډ هم نه میلاوېږي، نه کرسۍ میلاوېږي چې یاره تاسو کې نه ډاکټران شته دی. نو اوس څه وکړو؟ څه وایي عمله څه وایي چې چېرته مو ریفر کوي؟ پرایویټ خدمت دغه ته پرایویټ ته به ځو. تاسو په دې باندې څه ویل غواړئ؟ نو بس دغه حالات دي، دا د ستانې په ده باندې دا د اینې بهیږي. تقریبا وایي چې 3 غنټې وشوې، دغه د اینه وچه شوه، زخم وچ دی. او مطلب دا دی چې موږ به څه وایو، دغه د ټول یو طرف ته ټرانسفر کوي، د کریم بورډ ګټې رانه جوړه کړې، بل هم بل طرف ته ټرانسفر کوي. خو موږ د دې مریض سره څه وکړو؟ دا د HQ هسپتال دی. او دا DHQ هسپتال دی، تیمرګره ایمرجنسي. ته لږ دلته فرمان ګورم.